أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحسن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحسنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. ربط د مخکې سردار چې مخکې آیات کې د محرماتونه هغه زنانه بیان کړه چې د هغې خاوند ژوندی وي نو د هغې سره نکاح نه کېږي. هغه که چېرته وینځئ اگر چې د هغې خاوند ژوندی وي لیکن د هغې نه فایده اخیستل او هغه بل چا ته په نکاح باندې ورکول دا جایز دی. بیا یې وفرمایل چې د دې مذکوره زنانو نه علاوه نور زنانه په تاسو باندې حلال دي او شرط دا دی چې تاسو ایجاب او قبول وکړئ په هغې کې ان تبتغوا باموالکم او مال ورکړئ. حال دا دی چې تاسو په نکاح کې راوستونکي دې زنانو لره او زنا کوونکي نه یې. بیا وفرمایل چې تاسو د دوی نه فایده واخلئ نو بیا دوی له پوره مهرونه ورکوئ کوم چې مقرر شوي. که هغه زنانه په خپله رضا باندې څه مهر پرېږدي خاوند ته نو دا جایز دی، یا خاوند په خپلې مرضۍ باندې د ښځې له زیات مهر ورکړي نو دا هم جایز دی. نو مخکې دا حکم تیر شو، اوس دا حکم ذکر کوي چې څوک طاقت نه لري د مال او د دولت چې نکاح وکړي د آزادو ښځو سره چې مسلمانې نو دی د نکاح وکړي د وینځو سره چې هغه د مسلمانانو وینځو نه وي. الله پاک ستاسو په ایمان باندې خبردار دی. نو تاسو ایماندار یې، تاسو له ایمانداره ښځه پکار ده. نو که آزاده یې ډېره ښه ده، که آزاده نه وي وینځئ ستاسو د آزادې طاقت نه وي نو د وینځې سره هم نکاح کېږي. نو بعضکم من بعض ستاسو د بعضې نورو نه دي، یعنې بعضې د بعضې رشته داران دي، ټول یو د آدم علیه السلام د حوا اولاد دی. نو د دوی سره نکاح کوئ د دې وینځو سره په حکم د مالکانو د دي او ورکوئ دوی له مهرونه په ښه طریقه باندې محسنات په داسې حال کې چې هغو واده کوونکي پاک دامني کوونکي او نه زنا کوونکي او نه پټې یارانې کوونکي. نو کله چې هغوی واده شي او د هغې نه وروستو بیا هغوی زنا وکړي نو په هغو باندې نیمه هغه سزا ده چې په آزادو ښځو باندې ده. او دا نکاح د دې وینځو سره د هغه چا دپاره دی چې هغه د ګناه نه یریږي ستاسو نه. او که تاسو صبر وکئ او د دې وینځو سره نکاح ونه کوئ نو دا به ستاسو لپاره غوره وي. الله پاک بخونکی مهربانه دی. نو مسله دا ده چې څوک طاقت لري د آزادې ښځې د نکاح نو د آزادې ښځې سره نکاح غوره دی، هغه دې وکړي. خو که د چا طاقت نه وي، مال ورسره نه وي، د وینځې سره نکاح کوي نو د مسلمانې وینځې سره د نکاح وکړي نو دا جایز دی. د مسلمانې وینځې سره هغه نکاح کول دا جایز دي او غوره نه دي. غوره د دې وجې نه دي چې دا وینځه ده، په وینځه باندې دومره پابندي نه وي لکه څنګه چې په آزادې ښځې باندې وي. نو دا وینځه بیا د مولا خدمت کوي، بازار ته به ځي، د هغې ته دا اجازت هم شته چې هغه مخ نه پټوي، پرده نه کوي، ستر نه کوي. نو دا اجازت شته. نو که چېرته دا د چا په نکاح کې هغه په بازار کې دغه شانتې بې پردې ګرځي نو غیرتي سړی هغه نشي برداشت کولی، نو بیا به روزانه وهل ټکولي نو غوره نه ده. بل دا دی چې دا وینځه ده د بل سړي په قبضه کې ده نو د دې سره چې نکاح وکړي اگر چې هغه خاوند آزاد سړی دی
د دې نه چې څومره اولاد پیدا کېږي دا به وینځي غلاماني ځکه چې په غلامۍ کې دا اولاد چې دی دا تابع د مور وي که مور یې ازاده وي نو دا اولاد به آزاد وي او که مور یې وینځي نو دا اولاد چې کوم دی دا به وینځي غلاماني نو که زوی پیدا شو هغه غلام یې د هغه سړي چې د چا په قبضه کې دا وینځه ده هغه مالک دی او که لوري پیدا شو نو هغه به وینځي د هغه مالک چې کوم مالک د دې وینځي دی نو چې دا وینځي سر نکاح کوي نو د دې هغه اولاد وینځي غلامان جوړیږي نو غوره نه ده که نه ښه نه ده د دې هغه اولاد وینځي غلامان شو نو غوره نه شوه په هر حال الله پاک ستاسو په ایمانونو باندې خبردار دی ته ایماندار سړی او ځان بچ ساتي د ګناه نه نو خیر دی بعضکم من بعض ستاسو د بعضې نور رشتهداران دي یو د آدم علیه السلام د حوا اولاد دی نو که طاقت نه وي د آزادې ښځې نو د وینځي سر د نکاح وکړي نو امام شافعي صاحب وایي چې طاقت یې نه وي د وینځي د آزادې ښځې د نکاح او د وینځي سر نکاح کوي نو جایز دی خو که طاقت یې د آزادې ښځې د نکاح وي او بیا د وینځي سر نکاح کوي نو نکاح نه کیږي د آیات کې وایي چې چا طاقت نه وي د مال او د دولت چې دی د آزادو ښځو سره نکاح وکړي نو بیا دې د وینځو سره کوي او امام صاحب وایي چې نه که د یو سړي طاقت وي چې دی د آزادې ښځې سره نکاح وکړي او بیا هم د وینځي سره نکاح کوي نو جایز دي دا منع نه دي خو غوره نه ده غوره دا ده چې دی د آزادې ښځې سره نکاح وکړي نو کله چې د دې وینځي سره نکاح وشو نو فانکحوهن بإذن اهلهن نو تاسو نکاح کوئ د دې سره په اډر او په اذن په اجازت د مالکانو د دوی ځکه چې دا خو د چا وینځه ده نو خدمت به هغه نه کوي او د هغه په اجازت باندې چې هغه بل چا په نکاح باندې ورکړي نو د وتې حق د هغه سړي د خاوند دپاره ثابت شو نو چې کله هغه ورکړه د خپله وینځه بل سړي له په نکاح باندې نو بیا مهر چې کوم دی هغه بغیر د مهر نه نکاح کېږي نه مهر خو پکې فرض دی ګواهان پکې فرض دي ایجاب قبول پکې فرض دی په نکاح کې دا به کوي نو هغه کوم مهر چې مقرر کړ دی نو هغه به ورله ورکوي نو محسنات په داسې حال کې چې دوی پاک دامني دوی واده کوونکي او زنا کوونکي نه او نه پټې یارانې کوونکي غیر مصافحات نه مصافحات صفاح او صفحه چې کوم دی هغه زنا ورته ویل کېږي چې ښکاره په ښکاره باندې هغه زنا کوي نو عربو د عادتو عربو کې به څه خلق داسې وو داسې ښځې چې هغو به په خپلو کورونو باندې جنډې لګول وي جنډې پته به لګېده چې دا چکله ده خلق به هغې رتله او خپل خواهش او ضرورت به یې پوره کوه بعضې هغه وي چې هغو به جنډې به په کورونو باندې نه وي خو پټې یارانې به یې کولې دا هغو ته صاحب نه ښکارېده بیا خیر دی که پټ څه ګناه کوي دا ګناه نه دی خو ښکاره به نه کوي نو چې ښکاره ګناه به یې کوه نو هغه به هر چا ته بد ښکارېده او بعضې کارونه خو داسې دي چې هغه په ټولو دینونو کې هغه خراب دي عقلي طور هغه ټیک نه دي زنا چې دی دا په یو دین کې هم دا صحیح نه دی دا که یهودیان دي که نصرانیان دي که هندوان دي که سیکان دي که مجوسیان دي دا ټول ورته بد وایي زنا ورته څوک ښه نه شوی دی هر دین سره چې هغو تعلق ساتي هغو زنا ورته ښه نه وایي نو چې ښکاره به ښکاره باندې زنا کوي نو هغو ته بد وایي غلا ده چې یو سړی غلا کوي یا ډاکي کوي یا غصب کوي په زور باندې یو شی اخلي دا یوازې د مسلمانۍ پورې خاص نه ده چې مسلمانان دې ته بد ګوري چې دا نور خلک به ورته ښه ګوري دا په هر دین کې چې څوک غلا کوي هغو باقاعده سزا ورله ورکوي هغه یهودیت په دین کې دي چې څوک غلا وکړي نو هغه ورته عقلي طور هم دغه عقل هم دا وایي دا ښه کار نه دی دا ټیک کار نه دی سزا ورله ورکوي که یو سړی نصراني دی او په نصرانیت کې دی هغه غلا وکړي نو نصرانیانو ته هم عیسایان انګریزان هغو ورته هم دا بد ګوري دې ته ښه کار نه وایي هغو دغه شانتې که هندوان دي او که سیکان دي هغو غلا هغه ته ښه کار نه وایي تاسو د دې دغه نه تپوس وکړئ د دې هندوانو او د سیکانو نه مینګوره کې چې ستاسو د دې دوکان نه څوک غلا کوي نو دا ښه کار دی هغه به وایي چې غلا ښه کار دی غلا ښه کار دی زما دوکان نه سړی څه شی پټوي زه به ورته ناست یم هغه پرېږدي بیا دا د هر چا پریز باندې نو زنا هم د هر چا پریز باندې دا ناروا کار دی ناروا کار
نو دا ورته ښه نه ښکارېده، خو دغه خلق د نفس او د شیطان د لاسه مغلوبه وو، نو په کور باندې به جنډې لګولې نو دا زناګانې به کېدې. بعضې هغه وو چې هغه په پټه به یې کولې، نو هغې ته بیا دومره بد نه وې چې په پټه باندې به یو کار کوو نو خیر دی وې. څوک بې خبر نه دي، څوک بې خبره وه مه ځانه خپل کار وباسوې، دغه چل به یې کوو. نو فیضا احسننا، اوس که چېرته دا وینځې واده شوې او د هغې نه وروستو بیا غلط کار وکړي، زنا وکړي، نو بیا په دوی باندې نیمه هغه سزا ده چې هغه په آزادو ښځو باندې ده. آزاده ښځه چې ده هغه د هغې سزا چې شادي شده وي نو هغه خو رجم دی، او چې غیر شادي شده وي نو د هغې سزا 100 کوړي دي. نو د سړي دپاره هم آزاد سړی دی، نو د هغه دپاره چې شادي شده وي نو رجم سنګسارۍ به په ګټو به یې ولي، مړکۍ به یې، او چې غیر شادي شده وي نو هغه له 100 کوړي دي. نو رجم چې کوم دی په دې وینځ او غلام باندې نشته چې نیمې وولي مړي کړي یا نیمې پرېږدي ژوندی پاتې شي، دغسې نه کېږي. نو دا کوړي دي، نو کوړي چې کوم دی هغه 100 کوړي وي د آزاد دپاره، نو د دوی دپاره نیمه سزا ده. نو چې نیمه شوه نو 50 کوړي دي، نو غلام دی او که وینځه ده نو د هغه دپاره 50 کوړي سزا ده. چې چېرته د ده نه غلطي وشي او زیناتې وشي نو بیا به 50 کوړي وهله کېږي، او وینځئ او که غلامي. ذلک لمن خشي العنة منکما، دا حکم د نکاح د وینځو سره د هغه چا دپاره دی چې هغه د ګناه نه یریږي. په تاسو کې یو سړی د ګناه نه یریږي چې زه به په زناو کې مبتلا شم، نو هغه د وینځې سره نکاح وکړي نو زناو کې خو مبتلا نه شي که نه. آزاده ښځه د ده په لاس باندې رانغده، وینځه ښه ده که نه، د هغه خپل اسلامي او شرعي طریقې سره خواهش ته پوره شو، د زنا نه دی بچ شو. وان تصبروا خیر لکم، که تاسو صبر کوئ د دو سره نکاح نه کوئ، د دې وینځو سره صبر وکړئ، الله پاک فراخي راولي او ستاسو لاس بر شو، پیسې وشوې او آزادې ښځې سره نکاح بیا موقع راغله، خیر لکم دا خو ډېره غوره ده، لږ صبر وکړئ. والله غفور رحیم، الله پاک بخونکی مهربان دی. یرید الله لیبین لکم ویهدیکم سنن الذین من قبلکم، غواړي الله پاک چې بیان وکړي تاسو ته او وښیي تاسو ته طریقې د هغه کسانو چې ستاسو نه مخکې وو. ویتوب علیکما، او مهرباني وکړي په تاسو باندې. والله علیم حکیم، الله پاک علم والا دی، حکمت والا دی. الله پاک دا غواړي چې ټول احکامات تاسو ته بیان کړي، هېڅ حکم چې دی هغه مبهم پرې نه ږدي. تاسو ښه پوه کړي او د پوخانو خلقو عقیسې درته هم وکړي. لکه دې صورت کې چې کوم دی د مختلفو خلقو تذکره هغه تېره شوه. مجوسو چې کوم دی په هغو کې دا تمیز نه و، که د مور سره به یې نکاح وکړو، که د خور سره او که د لور سره، دا تمیز به په هغو کې نه و. نو دا قیسې واقعات تاسو بیان کړو. دغه ګورئ مه کوئ، تاسو ته محرمات هغه بیان شو چې د مور سره، د خور سره، د رضاعي مور سره، رضاعي خور سره، د انګور سره، د خینې سره، دا مختلف قسم زنانه یې بیان کړې، د دوی سره نکاح نه کېږي. الله پاک دا غواړي چې په تاسو باندې مهرباني وکړي. مهرباني والا کړئ چې تاسو د الله په احکاماتو باندې عمل کوئ، چې د خدای پاک احکامات ومنئ، خدای پاک مهرباني به تاسو متوجه شي. والله علیم حکیم، الله پاک علم والا دی، حکمت والا دی. والله یرید ان یتوب علیکم، الله پاک غواړي چې مهرباني وکړي په تاسو باندې. ویرید الذین یتبعون الشهوات ان تمیلوا میلا عظیما، غواړي هغه کسان چې تابعداري کوي د خواهشاتو چې تاسو واوړئ او کاږه شئ په غټو کېدو سره. غواړي الله پاک یخفف عنکم، چې تاسو باندې تخفیف او سپکوالی راولي. وخلق الانسان ضعیف، پیدا شوی دی انسان کمزوری. خدای پاک په تاسو مهرباني غواړي چې الله پاک په تاسو باندې رحم وکړي. او هغه کسان چې هغه په خواهشاتو پسې روان دي نو هغه دا غواړي چې تاسو کاږه شئ، کاږه د حق نه کاږه شئ، حق ونه منئ. نو د خواهشاتو تابعدار خلق په دنیا کې ډېر زیات دی. هغه خلق چې هغه د دین احکامات مني کم دي، د خواهشاتو تابعدار دا ډېر زیات دي. نو هغوی دا غواړي چې تاسو کاږه شئ. الله پاک دا غواړي چې په تاسو باندې اساني راولي. اساني دا ده که نه، یو سړی د آزادې ښځې سره نکاح نشي کولی نو هغه ته اجازت دی د وینځې سره د نکاح وکړي. یو سړی دی هغه په ولاړې باندې مونځ نشي کولی مثلا، نو دی دې په ناستې باندې وکړي. که په ناستې باندې مونځ نشي کولی نو په ملاستې باندې دې کوي. مخکې دینونو کې سختي وه، هغه سختي الله پاک ختمه کړه. بني اسرائیلو باندې دا سخت احکامات وو چې کله به د هغوی جامه ګنده شوه نو هغه جامه به په اوبو نه پاکېده، بلکې هغه جامه به یې کټ کوله، قینچۍ باندې به یې کټ کړه
نو اله به دغه شو دا مونځ او دا به اله پکې کو په دو باندې په دې امت باندې الله پاک اسانی راوستي د تخفیف راوستي دی اسانی دا ده یو اوبو باندې وینځه بس خبره ختمه شو پاک وخلق الانسان ضعیفا پیدا شوی دی انسان کمزور نو سخت احکامات دې نشي منلی نو لا یکلف الله نفسا الا وسعها الله پاک نه مکلف کوي یو انسان مگر په موافق د طاقت داغه نو څومره احکامات چې الله پاک نازل کړل دي په دې انسانانو باندې نو دا څوک نشي ویلی چې دا ګران دي زه نشم کولی دا الله پاک حکیم ذات دی هغه ته پته ده چې دا کولی شي نو ځکه پرې نازل کړي دي دغه احکامات او فرض کړي دي چې نه شوی کولی که نه نو خدای پاک بیا هغه نه فرض کوي کوم کارونه چې د انسان د وس نه دي هغه ورته معاف شي لکه ما چې تاسو وویل چې مونځ دی چې په ولاړې باندې نه شي کولی نو ده ته په دې نه مجبوره کوي چې خامخا په ولاړې مونځ کوي که ودې نه کړو نو مونځ دې نه کېږي دا نشته په ناستې دې کوي که په ناستې مونځ نه شي کولی نو ده ته بیا معاف دی وایي په ملاستې کوه دا خپې دې دې قبلې ته وغځوه او د سر په اشاره باندې مونځ کوه تا ته اجازت دی خو مونځ به پرېږدي نه ومن لم يستطع منكم طولا او څوک چې طاقت نه لري ستاسو نه طولا د مال ان ينکح المحصنات چې نکاح وکړي د هغه آزادو ښځو سره المؤمنات چې مؤمنانې دي فمما ملکت ایمانکما نو پس د هغه زنانو سره چې مالکان دي ښي لاسونه ستاسو په هغوی باندې یعنې وینځي من ستایاتکم المؤمنات هغه وینځو مسلمانانو ستاسو نه والله اعلم بایمانکم الله پاک پوه دی ستاسو په ایمانونو باندې بعضکم من بعض ستاسو نه رشته دار دی د بعضو نورو فانکحوهن باذن اهلهن پس نکاح کوئ د دې وینځو سره په حکم د او په اجازت د مالکانو د دوی وآتوهن اجورهن بالمعروف ورکوئ د دوی هغه مهرونه په ښه طریقه باندې محسنات په داسې حال کې چې دوی واده کوونکي پاک دامني کوونکي غیر مصافحات نه زنا کوونکي ولا متخذات اخدان او نه دوی پټې یارانې نیونکي فاذا احسن پس هر کله چې دوی واده شي پاک دامنې شي فإن اتین بفاحشة که چېرته دوی راشي په یو ناروا باندې زنا وکړي فعلیهن نصف مع المحسنات نو په دوی باندې نیمه هغه ده چې په آزادو ښځو ده من العذاب د سزا نه ذلک لمن خشی العنة منکما دا حکم د نکاح د وینځو سره د هغه چا دپاره دی چې هغه یریږي د ګناه نه ستاسو نه وان تصبروا خیر لکم که تاسو صبر وکړئ دا به غوره ستاسو دپاره والله غفور رحیم الله پاک بخونکی مهربانه دی یرید الله لیبین لکم الله پاک غواړي چې بیان وکړي تاسو ته د احکاماتو ویهدیکم او ښیي تاسو ته سنن الذین من قبلکم طریقې او واقعات د هغه کسانو چې مخکې ستاسو نه تېر شوي دي ویتوب علیکم او مهرباني وکړو په تاسو باندې والله علیم حکیم الله پاک علم والا دی حکمت والا دی والله یرید ان یتوب علیکم الله پاک غواړي چې تاسو باندې مهرباني وکړي ویرید الذین یتبعون الشهوات ان تمیلوا میلا عظیما غواړي هغه کسان چې تابعداري کوي د فاحشاتو چې تاسو کاږه شئ د حق دین نه په کېدو لویو سره یرید الله ان یخفف عنکما غواړي الله پاک چې سپکوالی راولي په تاسو باندې وخلق الانسان ضعیفا او پیدا شوی د انسان کمزوری ربنا ظلمنا انفسنا ولا تغفر لنا